الله جان ته نمبرونه ورکړي دي الله دې وبخښي الله دې جنت الفردوس ورنه. السلام علیکم ملګرو، نن 2 فروری 2025 د اتوار ورځ واله د خانوزۍ د تورغر یونین ګرد ممبران دلې موجوده دي. د دغو ممبرانو په موجودګۍ کې د کانو مالکان او دلته چې د کانو کم ټیکداران دي دا هم راغلي دي. نو دغو ګردو کانو ته باقاعده نمبرینګ وسولئ. اوس به موږ له دوی سوال وکړو، د دوی رایه به معلومه کړو چې دوی کم کار کړی دی او د دوی آینده لایحه عمل څه شی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه خالد شاه د خانوزۍ د یونین تورغر جنرال سیکریټري. موږ خپل ولس ته دا پیغام دی چې موږ خو نمایندګان ټاکل سوي وو د خانوزۍ د ولس په حواله د تورغره د کرومایټ د معاملاتو په حواله. په دې کې موږ د الاټمنټ له مالکانو سره هم خبره کړې ده. د ګورنمنټ چې کومه پالیسي ده یا د ګورنمنټ چې کوم رولز دي هغه موږ فالو کړي دي. نو زه یو پیغام د خانوزۍ ولس ته ورکول غواړم چې دا د خانوزۍ د حق په باره کې یونین جوړ شوی دی او د خانوزۍ حق به دلته د الاټمنټ مالک قبضهګیر هر سړی تسلیموي. په دې کې دا رنګه کسان شته چې د الجان وس نه لري، په کور کې داسې غټ کسان نه لري، د سرمایه نه لري چې دلته دوی انویسټ کړي. نو ځکه موږ د دوی حق په دغه بنیاد باندې یاشی دی چې څوک کار نشي کولای یا قبضه نه لري یا دلته ملکیت نه لري، هغه به د یونین کور ته پیسې وروړي. صحیح. او بل خصوصي پیغام چې دی هغه د الاټمنټ والا ته دی او د سرکار ته دی. سرکار خو له موږ سره تعاون کړی دی پار حواله د غره په حواله. دلته موږ د الجان د بندېدلو مسله چې شوه چې دلته سر ماښام جګړې وې، جنګونه وو، فساد و، ګډ سره اخته ول. نو ځکه موږ دا بنیاد جوړ کښېښوی د یونین غه دا تحریک موږ وچلوی. زموږ د لې غرونه شته، مثال لکه موسی، هغه هم د رولز مطابق پالو نه سو، د خلکو حقوق خراب سول ځکه دا غر بند سو. دا کم چې موږ د یونین خاص د خپل تور غر دپاره جوړ کړی دی، د دغه مقصد دا دی چې هر سړي ته خپل حق ورسیږي، دا جګړې او فساد نه سي. او خصوصا زه خپل عزیزانو ته، عزیزان معنی دا چې دا کم 4-5 مشران ورونه دي، که بازۍ دي، که خانوزۍ دي، په دا کې که شموزۍ دي، که میترزۍ دي، و دا ورونه ته زما دا پیغام دی، خصوصي پیغام دی چې تا له څوک درځي، تا دلته د بدماشي دپاره استعمالوي، نو تا ته زه اپیل کوم چې ماله مه راځه، تا ته خواست کوم دا موږ ګډ ورونه یو سر په لیګل طریقه راسه، خپل کانکني وکړه، خپل سرمایه وکړه، خپل آمدن پیدا کړه، هېڅ مسله نه ده. او تا لکه زما عزیز یا زما سړی درځي چې تا د بدماشي او د توپک دپاره راولي، نو تا ته زه دا اپیل کوم چې ماله مه راځه، زما د علاقې امن مه خرابوه. دویم موږ دا له سرکاره سره دا عهد کړی و چې موږ به د دغه ځای SOPs فالو کوو. نو نن په دویم پروګرام کې موږ یو وار موږ سروې کړې ده د انجینیر باسط په سرپرستي کې، دا ګرد الجان کوارډینیټ سې واخیستل، ایریا یې معلومه کړه. په دویم کې موږ د SOPs په حواله راوختو غره له. نن موږ دلته نه ډیمارکیشن وکړي چې کوم الجان غلط دي یا SOPs خلاف دي، دا موږ فالو کړل. او ټیکهداران هم را سره وکړي دي، کمیشنکار هم را سره وکړي دي. دا به مکمل طور بندیږي، دا کم چې ایلیګل لګیا سوي دي یا د SOPs خلاف لګیا سوي دي، دا الجان به موږ بندوو. د دغه بعد موږ ګورنمنټ له زو د اپیل ورته کوو چې زموږ الجان د خلاص سي. او یو په دغه کې ما د الاټمنټ چې کوم مالکان دي، رضوان شاه دی، اسماعیل دی، ظهور دی، له دې خلکو سره موږ په سټارټ کې خبره سوګي ده. دوی زموږ هر څه اوکې کړي دي چې موږ ستاسو د علاقې تحفظات به لرې کوو، بیا به د خپل الاټمنټ کار شروع کوو. بیا د دغه دوی خلاف ورزي وکړه، باقاعده موږ 40 کسان FIR کړل، موږ 50 FIR ته نور هم ولاړ یو. دا کلیام ورچاته هم د الاټمنټ چې کوم رولز دي د هغه مطابق به دی له ما سره اګریمنټ کوي. او بیا ما د دوی فردن سړي سره خبره کړې ده، ما د ریالیټي په حساب دوی ته خپل پرسنټیج ورشولی دی. نو دا په دې خصوصي بولم که چیرې دا خلک تعاون کوي، راځي کښیني، ویل اینډ ګوډ. او که داسې دي که دوی په سرکار کې ناروا زور کوي او سرکار ته دا زموږ غږ نه وي رسېدلی، نو ځکه زه دا خبره کوم چې د ریالیټي موږ اکسپټوو، موږ یې قبلوو، د قانون مطابق کار کوو. نور که دوی زیاتیات کوي په دغه کې موږ یو تعاون هم نه کوو، هر څه ته ولاړ یو. نن خو به 40 FIR چې 100 FIR دا خلک پر دا خپل غره باندې سر قربانوي. دا زموږ پیغام دی ولس ته، و عزیزانو ته، و ګردو ته په دغه حواله چې دلته
نه به بدامني پیلاوي نه به د ایسوفیز دغه کوي او ډېر دی خلک شته چې دلته د خاص د الجبل په حواله 50 ټامونې ورکړي هر سړي 50 ګاټان را روان کړي یو رولز به ته څه د سټام شریک ستا هغه کسر زه منم نه نو په کار دا دی چې موږ ته دا سختري د الټمنټ مالکان نه کیږي دلته 50 کسان ته سټامونه ورکړي دي هر سړی خپل ملکیت غواړي هر سړی خپل ټنواري غواړي پر هر کونج باندې جګړه راته جوړه ده نو اول کوم چې اسسټنټ کمشنر دی د ریاضات هغه کور ودانۍ دی چې موږ سره بالکل تعاون کړی دی او سیکنډ سټپ کې موږ ته دا پیغام کړی دی چې زه به د الجبل مالکان تیل راولم له تیسر بخشینی لاغه بعد بستای چې کوم تحفظات دا بل لري کې به د کار شروع کړي مین ان منرل د قانوزي زه د انجینیر باسط خان یو واره بل واره موږ ډېر په دغه راغوښتي په محتاجي په سخته باندې دا واره بیا له موږ سره سات کلاس بجې راختلی دي د 5 بجو پورې یا 4 بجو پورې موږ سره دایمت وکړي د الجان په حواله به دې درته وګورئ موږ چې کومه اوله سروې والا هغه موږ جی پی اس کوارډینیټس واخیستل د ګرد څونه مینځ دي هغه مین اوبجیکټیو دا و چې دوی یونین ویلي و چې موږ دغه الجان معلوموو فوکس کوو چې کوم اورلیپینګ دي یا ډېر سره نږدې دي نو هغه آیډنټیفیکیشن لپاره موږ جی پی اس کوارډینیټس واخیستل بیا جی پی اس کوارډینیټس بیا موږ د دې میجرمنټ وکړي الچ ټو الچ د دوی په میټرز کې یا په فوټ کې څو پر څو ډیسټنس دي نو هغه بعد بیا کوم چې دویمه سروې ده په دغه کې بیا موږ هغه کوم ماینز هغه ته موږ ایډیا ورکړو نو د دې اونرشپ نو اوس هغه ایډیا ته موږ اونرشپ سروې ورکړه او هر الچ ته موږ کوم چې هغه مالک دی او ټیکدار دی دا غوښمن ورکړه فردر بیا چې کوم اورلیپینګ دی یا نږدې الجان دي چې هغه بیا یونین هغه سره خلاصي په کوم باندې دل کوم خلاصول هغه بیا خپل عمل جوړي جانزیب خان مدار تویس نن د څو قانون نمبرینګ وسولې او د ډیټیل راته بیان 76 کانو چې هغه میپینګ نمبرینګ وسو او دغه الډی موږ نقشه هم باسي صاحب جوړ کړی و او مزید زموږ ټیکدارانو مالکانو ته دغه درخواست دی چې دوی به ان شاء الله بیا په دفتر کې موږ له دوی سره دغه شی دغه وکړو پر دا شی بکښینو چې د ایسوپیز موږ څنګه پر مخ بیاو چې دا غر خلاص شي او په دا کې موږ دا ایله لرو چې ټوله د علاقې مالکان دي که د کوم سره تعلق لرونکي خلک دي دا به ان شاء الله موږ سره په دغه کې ډېر کومک هم کوي او چې دا غر خلاص شي او غر برته د رواني په خوا موږ بوزو مننه معامله سوي کې د موږ د ګرد ولس سره د ګرد علاقې سره د زموږ څلور شهدا چې په ډېر خان کې 15 شهدا شهیدان سوي دي موږ دغه لپاره نن ډېره خواشیني مظاهره کړه موږ کار هم سخت اوس موږ مولوي صاحب دعا وکړي او دغه د شهدا لپاره به د مغفرت دعا وغواړو الحمد لله الله دې وبخښي الله دې جنت الفردوس ورنصیب سهار له 10 بجو دا نیم راغلی په لږ کېدو دپاره موږ دا خپل نمبرینګ کوو نمبرینګ کوو او بیا به موږ انشاءالله بیا دا اوس د الجانو نمبرینګ ښه د ولس تقریبا اویا اتیا ځوانان دلې دي نو دا کار شروع دی الج مالکان هم دي او ټیکداران هم شته دا د چا دی په ملکیت د چا خالده دا په ملکیت د چا خالده خالده
و دا صفا ځای ملکه څو الله جان ته مو نمبرونه ورکړي دي ښه کار سم روان دی ولس ګرد راغلی دی صحیح ټیک عزیز احمد دی و ټکدار نوم کاږي السلام علیکم ملګرو دا زما نوی چینل دی د خانوزۍ بلوزۍ کاریزات پښین برشور او د شاوخوا علاقو د ګرد بلوچستان د ښایسته ښایسته ځایو او معلوماتي ویډیو لپاره دغه زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ بیوټیفول خانوزۍ او اخري کې د دغه دا کوم ګنټۍ سي د بیل آیکن دغه هم دباو کړئ نو به زما د ویډیو نوټیفیکیشن ته درځي ډیره مننه بیوټیفول خانوزۍ دغه سبسکرایب